وبرکاته. امید لرم تاسو به جوړ خوشاله وي او ژوند په مزو کې به یو بل پیښه تر مخې راغلې ده. په لاهور کې یوې ښځې خپل خاوند مړ کړ. که چېرې تاسو د دې خبرې نه ځان خبر ورغواړئ زموږ د چینل مقدسه سبسکرایب کړئ او ټلې نشان درسره هم ووهئ. یوې ښځې خپل خاوند ډېرې بېدردۍ سره قتل کړلو چې د جومات امام او نوم یې قاري محمد آصف و. ښځه یې اوس انکار کوي چې ما نه دی مړ کړی. چې پولیس تفتیش وکړو نو ښځې یې چا سره غلط تعلقات خو هغه کس سره یې نکاح کوله غوښتله خو هغې به د نیمې شپې دغې سړی کور ته راغوښتلو. یو ورځ پې خاوند پرې راپاڅېدو، هغه خپله ښځې ته غوسه شو نو دې ترېنه د طلاق غوښتنه وکړه. هغه ورته طلاق ورنه کړو. نو دې بیا هغه سړي سره میلاو شو او خپل خاوند یې مړ کړو. اوس یې هم ښځه منکره ده چې ما نه دی مړ کړی. چې سړي نه یې تفتیش وکړو نو هغه وویل چې ما مړ کړی دی خو ما ته یې ښځې ویلي وو چې دا مړ کړه. نو موږ به بیا خپلو کې نکاح وکړو. په دغې وجې نه مې قتل کړی دی. دې ښځې شپې زه راغوښتم او بیا یې راته وویلې چې دا مړ کړه. ملزم به ما ورته په مړۍ ګوتې کېښوستې او مړ مې کړو. که چېرې دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مقدسه سبسکرایب کړئ او ټلې نشان درسره ووهئ. والسلام.